نو نواب صاحب راغواړو چې په دې نښه هم پوه کړي، دا نښې نه وي تاسو به ټول پوه کړي. السلام علیکم ملګرو. داسې ده چې کله موږ له 2 پاڼې میلاو شي، اکثر داسې کېږي چې 2 پاڼې میلاوو، یو هغوی پټوي د یو دوکې لپاره. نو کوشش به کوو چې کله موږ دننه لاړ شو یو خوا ټایم کې هسې سړی د سواګیر غوندې کې شي، ځان به ښه سټیبل ساتو. خاص کر به زموږ چې کوم خویندې او میندې دي هغه به په دې څیز ډېرې پوهیو چې موږ ته به 2 پاڼې میلاویږي، یو به اسماني رنګ یې شانتې شین کلر کې، یو به تکه سپینی. نو په اسماني رنګ کلر یا شین کلر چې کوم دی په هغې کې هم جاز هم دی او ویکټ هم پکې دی، خو هغې کې به موږ ویکټ نه ټسو، صرف په جاز د پاسه به مخر لګو. لکه دا جاز دی دې د پاسه داسې نه، هغې کې 4 غوټه کرښې مربع جوړه شوي چې هغې په دې مینځ باندې د 2 که موږ مخر ولګو نو دغه ووډ موږ ریجکټ کړو. یا موږ ته ووډ پرچي بار میلاو شي په کیمپ کې یا مخکې نه دې کلو کورونو کې تقسیم شي، نو په هغې باندې بعض زموږ خویندو چې کوم دی هغه مخر یا ګوته لګولې، ګوته به په هغه پاڼې نه لګوئ، یا وړوکی مخر هلته پروت وي یا د لدرکۍ خو اکثر په بسته کې پروت وي، هغه به راواخلئ هغه مخر، او چې دا ویکټ وي ویکټو د پاسه په دې منځ کې او چې جاز جاز د پاسه. کوشش کوئ چې یو خو بل خو ته ونه وښئ، ځکه چې زموږ یو اوټ هم ریجکټ نه شي. زموږ یو اوټ چې کوم دی دا ډېر غټ قیمتي دی، خاص کر به خپلې خویندې په دې او میندې ډېرې پوهوو. نو یو به دغه څیز ته خیال ساتئ. سپینه پاڼه کې به مونږ ته ویکټ وي هغې باندې به مونږ لګوو. نو باید دغه 2 څیزونو ته پکې خیال کوئ چې په شنې پاڼې کې به ویکټ وي، خو هغې کې به مونږ ویکټو باندې نه لګوو، مخر صرف په جاز به لګوو. په سپینه کې به نورې نښې وي، په ویکټ باندې به چې کوم دی مونږ خپل مخر لګوو. بس صرف د دغه څیز په هغه ورځ خیال ساتئ، او د اوس نه چې کوم دی خپلې خویندې میندې دا پریکټس وله ورکوئ چې په دې باندې پوهېږي چې زموږ نښې څه دي د کینډیډیټو او مونږ به څنګه مخر خپل لګوو. مهرباني.